اوس به د مسافرو نه 12500 روپۍ چې دي دا به نور کټ کېږي. که تاسو دغه 12500 روپۍ نه ورکړئ نو تاسو بهر ملک ته چې دی نشئ تللی. ستاسو به رشته دار یار دوست به وي یا به یو پلار یا به یو ورور هغه به مسافر لازم وي. نو دا ویډیو چې دا مخکې شیر کوي چې هغو ته هم ورورسي. ځکه په دې باندې ځینې کسانو چې دی ویډیوګانې راکړې دي نو هغوی چې اوس په 12500 روپۍ چې دي دا تاسو نه ورکړئ نو تاسو بهر ملک ته چې دی نشئ تللی. نو چې دا ټیکس د مخکې نه موجود و که نه موجود بل لا چې دا ټیکس چې دی دا به موږ کم ځای کې ورکوو او دا به د کل نه شروع کېږي. نننۍ ویډیو چې دا هغه زموږ د دې په باره کې ده د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ. یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. بل دا ویډیو معلوماتي ده نو دا تاسو راواخلئ مخکې شیر کوئ چې نورو مسافرو ته چې دی دا هم ورورسي. نو اوس چې تاسو د ملک نه بهر ته ځئ نو ستاسو نه 12500 روپۍ چې دي دا به کټ کېږي. نو د هغې نه وروسته به تاسو بهر ملک ته چې دی دا به تاسو تللی شئ. ځکه اوس دې حکومت چې دی دا نوی ټیکس لګولی دی په دې بجټ کې چې دی دا نوی ټیکس لګولی نو تاسو به اوس 12500 روپۍ چې دي دا به ورکوئ. نو د هغې نه وروسته چې دی تاسو بهر ملک ته تللی شئ. خو دا 12500 روپۍ چې دي دا به ستاسو نه په ایرپورټ کې چې دی دا به نه اخیستی کېږي. ځکه ځینې کسانو چې دی په دې باندې ویډیوګانې کړي دي هغه وایي چې دا به ستاسو نه په ایرپورټ کې چې دی دا روپۍ اخیستی کېږي. نو دا په ایرپورټ کې نه دي دا به ستاسو نه په ټکټ کې چې دی دا به اخیستی کېږي. لکه 12500 چې دي دا به ستاسو نه په ټکټ کې چې دی دا به کټ کېږي. نو هلو به تاسو ځئ چې د دې طرف نه څوک ځي نو د هغو نه به 12500 روپۍ چې دي دا به کټ کېږي. که د هغې طرفه څوک راځي نو د هغو نه به دا روپۍ چې دی دا به نه کټ کېږي. ځینې کسان وایي چې موږ به د دواړه طرفه ټکټ چې دی د هغې طرفه رالو نو بیا به زموږ نه دا روپۍ چې دي دا به نه کټ کېږي. نو کم کسان که د دواړه طرفه رالي نو د هغې طرف چې دی به ستاسو نه کټ کېږي. خو د دې طرفه چې تاسو ځئ نو ستاسو نه به دغه ټیکس چې دی دا په هغه ځای کې هم کټ کېږي. ځکه چې دا د پاکستان حکومت چې دی دا په ټکټونو باندې لګولی دی نو دا به د دواړه طرفه چې دی دا به ستاسو نه کټ کېږي. لکه که د هغې طرفه تاسو راځئ نه به کټ کېږي. خو که تاسو ریټرن ټکټ رالی نو دا به هم ستاسو نه چې دی کټ کېږي. خو دا ټیکس چې دی دا د مخکې نه موجود و دا 15000 روپۍ چې دي دا موجود وي. خو اوس په دې پسې چې دی 7500 روپۍ چې دی دا نور سیوا شو نو اوس په ستاسو نه دغه 7500 روپۍ چې دي دا به نور کټ کېږي. نو که تاسو د دې طرفه ځئ نو ستاسو نه به دغه روپۍ چې دي دا به کټ کېږي. او دا ټیکس چې دی دا د 1 جولای نه چې دی دا شروع شوی دی. لکه مالي سال چې شروع شي کم ټیکسونه چې ولګي نو هغه بیا د 1 جولای نه چې دی دا شروع کېږي. نو د 1 جولای نه چې دی دا ټیکس شروع شوی دی. اوس چې د 1 جولای نه وروسته څوک بهر ملک ته ځي کم کسان بهر ملک ته ځي نو د هغو نه به دا ټیکس چې دی دا به کټ کېږي. 12500 روپۍ چې دي دا به ورکوئ. نو د هغې نه وروسته چې دی تاسو بهر ملک ته تللی شئ. نو کومو کسانو چې په ویډیوګانې راکړی چې دا په ایرپورټ کې کټ کېږي نو دا په ایرپورټ کې نه کټ کېږي. دا به ستاسو نه په ټکټونو کې کټ کېږي. تاسو چې کوم ټکټ رالی په هغه ټکټ کې به د دې طرفه چې دی دغه ټیکس په کټ کېږي او چې د هغې طرفه راځئ نو دغه ټیکس چې دی دا به نه کټ کېږي. بل لا چې دا 7500 روپۍ چې دي دا پسې اضافي نور ټیکس چې دی دا پسې جمع کړو. د دې نه مخکې دا 5000 و. دغه شان دا د 1 جولای نه چې دی دا ټیکس شروع شوی دی نو دا به د ټول نه چې دی دا به کټ کېږي.